بسم الله الرحمن الرحیم. مختصر القدوری سیزن 3 سبق نمبر 12 کتاب السرقة و قطاع الطریق. यहाँ से मुसन्निफ रहमतुल्लाह अलैह चोरी वगैरह के मसाइल और डाके की जो मसाइल वो बयान कर रहे. सरका माना د खुफिया شي رخصتل खुफिया طریقې سره یو شی اوچات کی دی تیل شي. سرقه اخذ مال الغیر على وجه الخفیه په پټي طریقې سره د چول شاعر خستل او پټول. شریعت اصطلاحاً د دې معنا د اخذ مکلف قدر 10 دراهم مضروبه محرزه بمکان او حافظ. یو کس وی مکلفی بالغ وی 10 دراهم یدی نه زیات شي راواخلی چا یو ځای کې محفوظ وي یا د چا دی وجې نه محفوظ وي داسې ځای نغلې کولې په صورت کې د سړي سرقه وکړله. قطاع الطریق، قطاع د قاطع جمع د قاطع الطریق چا تل شي ډاکو رهزن چې په ظاهره باندې خلکو نه په زوره لوټ که سوټ کوي هغه تل شي قطاع الطریق. دواړو له حد د دې ځای کې ښایي. مصنف علیه رحمه تشریح کوي چې اذا سرق البالغ العاقل چې کله یو بالغ عاقل سړی غله کي 10 دراهم 10 درهم او مقیمت یدی قیمت برابري او مقیمت 10 دراهم مضروبه کانت او غیر مضروبه چې محرزه دوي او کني من حرز دی محفوظ زاینا لا شبهه پیسه شبهه پکې نه وجب عليه القطع د دې سړي لاس کټ کول واجب شو. والعبد والحر فيه سواء آزادی که غلام کسی په دې کې برابر ځکه چې آیت کې دا تفصیل نشته مطلقاً خبره ده. ويجب القطع بإقراره مرة واحدة هم نشي تکا خپل بني اقرار وکي چې مثلا هغه غلا کړي د سیوي دي سره قطع واجبېږي بشهادت شاهدین یا دوه نران کسان د خلاف گواهی وکي. دا خدي وکاس غلا شو کبه ډیر کسانو غلا کړي هغه څه مسله ده. وإذا اشترك جماعة في سرقة کپغلی کې څو ډیر کسان سره شریکو غلای کول ډیر کسانو فاصاب كل واحد من 10 دراهم هر یو کس ته چې روپۍ میلاو شي کم شي غلا کړ تقریبا 10 دراهم برابرو قطوع هر یو لاس بکټ شي. وای نسب اقل من ذلك کبلاس درهمونه کمی لم يقطع به پکې لاس نشي کټ کول نور تعزیر و غیرات ځان ته خبره. ولا يقطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الاسلام عام چې کم شان په دار الاسلام کې مندل شي ملويږي هغه بني لاس کټ کول نشته لکه کل خشب لرګي شو والخشش یا موخش والقصب درګي مرګي مشکڼي او باس لرګي شو وسمکي مچلی شو کبان مچي وسوید اخکار وغیره شو اندشي تولا فی ما يسرع الیه الفساد یا غشن چې زر خرابي کی فسادیږي گل سړته ہیں هغه کې باید شن کیږي لاس نه کړي کل فواکه رد بلک کملاندی سبزیان او میوه دي ولبن شو دی شوی د دومره ډیمه پرې کارنه کې ولحم غوخه والبتیخ ټکی تربوز خربوز والفاکهه على الشجر همدسي د ونو کما پاسه میوي والزرع الذي لم يحصد یا فصل چې کټ شوري بل شوی نه ولا قطع في الاشربه المطربه ولا في التنبور همدشي تلاس کټ کول نشته پاغه شیانو کې چا د سکلی نه سړی کې مستی پیدا کیږي نبیز وغیرہ هغه نس یو نور شیان شو. ولا فی التنبور هم د شیطه تنبور چې کوم د تنبل منبل بجا شو. ولا فی سرقه المصحف هم د شیطه کچا کران وړي دی و زین او طویل کې چې ما ویلو د پاره وړي سره ونه وین کان علی حلیا اگر چې ابن سنامونه لګیدلی تابعی د کې هم قطع نشت. ولا فی الصلیب من الذهب والفضه هم د شی د صلیب د سرو سپینو نه جوړي کې دې شي دی به دا طویل کړي چیرې ز دا چکول غواړم ختموالي غواړم یک خپل مذهب لکه سپټ کړي به اجماع تنظیم د پاره کړو د شی د کار د دې کې تردد رالو. ولا شطرنج د شطرنج وغیرہ کرم بورډ وغیرہ کم شیان دي. ولا نرد کمیلی به دي تاش وغیرہ. ولا قطع على سارق الصبي الحر وإن كان عليه حلي یو ډوک مشوم د چا وړیو او هغه باندې سونا مونږ لګیدلی چې ور چولی کور ولا کسانو نه پدې کې شي نشته قطع نشته ده
کېدای شي چې دا څه خبرې پکې وکړي چېرې ما حفاظت وغیره دپاره وړو یا نورو شیانو دپاره یا مې هسې غصب کړه ده پټ کړه مې نه ده. ولا سارق العبد الکبیر غټ غلام د چا پټ کړو بیا بانای کولی شي چې ما سې غصب کوو په زوره باندې. مخته وایي چې ویقطع سارق العبد الصغیر که وړوکه غلام بیا چا پټ کو اکې د لاس کټ کول شته. وجه دا ده چې کې څوک د شي تداعي نه کړي د مال په طور شمرلی شي. ولا قطع فی الدفاتر کلها همداسې نور څومره چت شوي ډاکومنټس دي کاپیانې دي یا دفاتر دي رجسټر دي د په کټ کولو کې د دې په دې کې لاس نشي کټ کولی ځکه چې دا مال نه دی او نه حساب کتاب دپاره استعمالیږي او چې چا لیکلي ماته پیدا ده که نه د سیار سړي ته پیدا ترېنه نه رسېږي الا فی دفاتر الحساب اکاونټینګ رجسټر وي حساب کتاب پکې لیکلی شي پیسو وغیره حساب کتاب وي اکې بیا لاس کټ کول شته. ولا یقطع سارق کلب ولا فهد یو سړی د چا سپی پټ کړو یا پړانګ چیتا وغیره د شیانې پټ کو دارنده دې کې هم لاس کټ کول نشي ځکه علی الاطلاق دا مال نه دي دي په مالیات کې قصور شته او د دې بیا امام شفیع صاحب مذهب کې جایز هم نه ده که نه او نورو مذهبونو کې بهتره نشي شمرل. ولا دب ډول بجا ولا تبل یا تنبل شو ولا مزمار سرنۍ سرنګي وغیره پټي کړو دې کې بیا نشته. مخته مسله ښایي چې ویقطع فی الساج ساج کم بهتر قسم تاونه لرګي دي دې کې لاس کټ کول شته. والقانا هم داسې قانا ولا ونه ولا ابنوس ابنوس چې کوم لرګي دي قیمتي ونې دي نختر شو سندل سندل ونه شو دي له لرګي شو خدا خو چې هم لرګي کې مسله دیر شو که بیا د دغو نه چت شو وکړو ترېنه لوښي جوړ کړو سامان الماریانې فرنیچر سامان جوړ کړي بیا خو پکې هسې لاس کټ کول شته. واذا اتخذ من الخشب اواني او ابواب که د لرګی نه لوښي مخې جوړ شي یا ترېنه دروازې وغیره جوړ شي قطع فیها بیا ورکې لاس کټ کولی شي ځکه چې اوس دا شی مالیت شو صنعت ته وجې نه مال نفیس وګرځېدو. ولا قطع على خائن ولا خائنة خیانت کوونکه کس ته تا په یو میندو اعتبار او اعتماد دی په هغه د نه غلا وکړه دې باندې قطع نشته نور خپله سزا یا ځان ته خبره ځکه چې دې ته سراکه نه شي دې سړي خو ته ډېر په امید کې ووهلې او د نه غلې ملې وکړې. بل درته وایي چې خاینه ښځه ده ولا نباشینه کفنچور ده دا محفوظ نه ولا منتهبن یغه سړی ده چې ښه په زوره لوټ کسوټو کې زبردستي د نشی والي ولا مختلسن یا د نه اوچک کي اقدمې د نه اوتښتئ په جواته باندې به د نه روب شي. ولا يقطع السارق من بیت المال یا بیت المال نه شی غلا کي نه هغه داسې محفوظ نه. ولا من مال للسارق به شرکه یا غمل چې سارق هم پکې شریک و غلا وکړه ندی کې هم نشته قطعه. ومن سرق من ابويه او ولده که سره د مور پلار نه شغله کی یا د بچی نه او زرحم محرم منه یا زرحم محرم د چا سره دی نکاح رشتہ نه کی لم یقطع دی بنی لاس نشي کټ کوله ځکه چې په دې کې شي نشته سي خاصه حفاظت هم نه او کېدې شي د تیل پکې کوي چې د شن لکماته جایز دي او چوکتي نسی احراز هم نه کوي. وكذلك اذا سرق احد الزوجين من الاخر خذ خوان يبلنا 10 دراهم برابر زیات شي پټ کی دی بنه قطع نشتا تاوان نخستل ځان ته خبره ده. او العبد یا غلام پټ کی من سید خپل قانه کور کی ګرځي سو ته معلومه ومن امرات سید یا سید ولا خزنه او من زوج سیدته یدي سیدی ولکم زوج چې کوم خزي دا مملوک ته دی غي خوانه. او المولا من مکاتب یا مولا د خپل مکاتب نه لکه وکذلك السارق من المغنم یا مال غنیمت نه کټ کې باندې قطع نشت. بل مسله مختخای والحرز على ضربين حرز حفاظت تلش دا په دوا قسمه باندې ده. حرز لمعنى فيه
یو خو معنوي طور باندې خپله په دې شي کې حفاظت لکه حرص بالمکان دي تیل شي کالدور والبیوت لکه کورونه شو غیره دي کې خل سامان هم دي دپاره کېږه دي دکان کې ډیپو کې چې دا شی محفوظ وي والحرص بالحافظ بل څوک کسو ته حفاظت کوي چوکیدار وي یا بل څه داسې پهرا وغیره په کوي پام پې کوي دا هم حفاظت کې شمرلی شي داسې دو ځایونو نه غلا کول لاس قطع وجیبوي فمن سرق عینا من حرز او غیر حرز که سړی د شی پټ کو د حرز نه د غیر حرز نه وصاحبو عنده حکم کسو مالک او سره یحفظ شي حفاظت کولو خبر پې نشو وجب علیه القطع دا سړی لازم یې کټ کولی شي ولا قطع على من سرق من حمام وسلخانه نه چوک شي پټ کی په دې باندې قطع نشه ځکه چې د صحیح نه مزون وي دي تر سړی دخیلی کی او من بیت نزل للناس په دخول عام ځای خلف کی وزي نه وزي هاذا نه غلا و شي باندې قطع به نه رزي توان ځان ته خبره خاصه خستلش ولا قطع على من سرق من حمام مختي ومن سرق من المسجد متاعا که سړی مسجد کې شی پټ کی وصاحب عنده خپل مالک ور سره او شی پټ کو قوت یې دی لازم کټ کی ولا قطع على الضيف اذا سرق ممن اضافه کامل ما د چاکور نه شی پټ کی د چوغي مضیف ته کنه دی خو تاسې انبساط سره اجازه ورکړي نه حرص پکې محفوظ نه وي حرص ورکې نه وي صحیح حفاظت نه وي نه میلماله سم نشي کټ کولی خامخت مسله خی وإذا نقب اللص البيت ودخل فاخذ المال وناوله آخر خارج البيت یو سړی د کور یا دکان کې سورای وکړو غوار یو بسلو او نن ورنواتو امال رخلی ورشنی بل غلی ودرول هغه ته ورکی اخلا بس ټول مال ورتش کو خارج البيت یو بسلو فلا قطع عليهما دواړو باندې لاس کټ کول نشته دي اول شي د دې خو اخراج نه ده کړه اخراج معنی د یو شی دی یو ځای نه روبسل او دلی وتعالی نه ده کنه که شی وربسي خو د خپل نه وروتله او دویم چې د نه وتله نه ده او د چی شي ته خو نه دی رغله شی رخصتي سره کاوه کې د خور شي نه لړ د سله کچو شي درګې راخلي نور سزا مزه توان ځان ته خبره ده وین القاه فی الطريق کایو سړی د نن نه وتلو ټول سامان ورچنی رولی لارې ته سړک ته ځان ته شو درولې ثم خرج بیر پسې وروته فاخذ ټول شی نه راستو قطع عدل از وکټ کیږي دینه سرکه ومندل شو کذالک هم د شیطه لازم کټ کولی شي ز حمل ولا حمار سامان په خره یا په شي گاډي وغیرہ کې شي کی واچي لادي کی وساق به بوازي فخرجوا بورشنی وبسي دي سره شکی کې سره کا ثابت شوله واذا دخل الحرز جماعه کيو محفوظ ذات غون غلنه و تو تک ثانيه دوا درې سود د جماعت ویل شي فتولى بعضهم اللحظه زنی ورکی زنی تنور چې نیخلی باسي نو د شي ته کوي اکثر شي جمع شي قطع جميعا ټول لازم کټ کول شي نو په دیو بل سره انتصار او مدد کړه ده ومن نقب البيت کیسره د چا په کور کې یا دکان کې یا شي کې سرای وکي ودخلید فيها لاس ورنباسي ادیولته نږدې سامان یې خو یا بدی ته پاتو چې دي تر تلمری سامان لګیدل ده واخذ شيء شيبه رسول لم يقطع دی بن لاس نشي کټ کوله ځکه چې دي کې حد کې حرز حد کې حفاظت بیزتی چې دا پورا طریقې بنې نه ده نشوبا پکې شتا د کنه دخوله نه د مندل شي ورچ نشان راخلی نور توان خو تن رخصتل شي خو کته پینه رزي وان ادخل يد في صندوق الصويرفي کبه چې کوم شي اکاونټنټ وی یا ریسیپینټ وی بانک ولا یا بل د سچوک زرګر وی یا پیسو کې دون کې یا د چا ولا پیسو صندوق ته لاس نه بسی او په کوم غیره یا بل سړی لستونی جیب نه روپې رو بسی واخذ المال مال سقوط یدی بو لاس کټ کول شي ځکه د دې کې حرز او حفاظت موجود دی او يقطع يمين السارق من الزند به د غلو لچ کوم لاس کټ کول شي خیل از بکټ کول شي د کم زینه مړوند نه
ګیټې نه کلهی نه وکټکول شي زند وتیل شي وتخصم بیا کټکول نه بعد ګرمو تیلو کې ودغلی شي چې وینه ترې نه لاړه نه شي فإن سرق ثانیا که دویم ځل بیا غلا وکړو قطعت رجله اليسرى دواړه لاسونه بیا نه کټ کوي کنه چې د استعمال دپاره کې ګڅ خپه به کټ کړل شي فإن سرق ثالثا که دریم ځل غلا وکړه زموږ مذهب مطابق لم يقطع بیا به الله سپي نه کټ کوي ځکه چې بیا ځان د پر خپل ضرورت او تر دې چې استنجا نه به وځي وخلد فی السجن جیل کې در مشات پر واچل شي حتی تو برسو پر خپل اصلاح ونه کی توبه ونه کی وإن كان السارق الشل اليد اليسرى کدا غل سړی لاس غس لاس شو شلو کار نه کولو بیکار او اقطع یا کټو مخکینه شی وجنه غر ولو تبرګي سره چې سره کټ شو او مقطوع الرجل اليمنى ی خیخ په اوله نه کاټ شو لم يقطع نبی بچ نشي کولای به نشي کټ کول بس یو لاس ډیر د کفی ده نو بیا ځکه جنسي منفعت بیا پاتې کېږي نه بیا تللی شي او نه شي نیولی شي چې ولا يقطع السارق غل سړي نه بوره پرې لاس نشي کټ کولی الا ان يحذر المسروق منه چا نه اغلا کړي ده اب عدالت کې حاضر فیطالب بالسرقه سرقې مطالبه بونه وکړي فإن وهبها من السارق کاغه دا شای سارق ته هبه کړو چې له طرف نه دي ته هبه ده او باعها منو یار بنی خرڅ کی او نقص قیمتان النساب یا نصاب نه کم 10 دراهم شي نو ولم يقطع بلاس نشي کټ کولې په صورتونو کې ومن سرق عینا کیسری شی پټ کو فقط فيها لا سی کټ شول مثال وردها بیا د شی واپس کړو ثم عاد بیا دی بن د شی ډیر ګران و په شو په سرقه دوباره ما شی غلا کوتینه وهي بحالها اشی مکه شان دي د څه تبدیلی پکې نه رغلی لم يقطع لاس بنشي کټ کولې زمان به ورکی توان وان تغیرت عن حالها کبه شی بدل شو څه پکړیو مثلا كانت عسلا اوله کې شو دا رشمی کپڑا وای ترونو دا غوا فسرق غلای کړل په خو ته پی دی لاس کټ شو نه خستی ورده او پس کې سم منو سیجا بدغه ترونو جوړا شي وا کات کړیو فعاد وسرق دوباره غلا کا قوت عادی کې بلاس کټ کړل شي که شی بدل شو وإذا قطع السارق شکل د غل سړی لاس کټ کړل شي والعين قائمه پیډیا شی سره لاس کیدا منه کور کې چې ته یخي محفوظ درده د بو پس کیونه وین كانت هالکتن کبه شی توان کړو خړل او خرڅ کړو لم یزمن توان بن نشستل ځکه موږ مذهب مطابق دوا شی نه جمع کی چې لاسم تی نه کټ کی او توانم لړ کی د سینشت و عزت عسارکو ک غل دوا کی چن العين المسروقه ملکه د کم شی مغلا کړ د مخفل شی او رکوالو نه بل طریقه جوړی دانه سقط القطع عنه دی لزبنه شي کټ کوله و لم يقم بينه یو لم يقم بينه اگر شی بینه نه کوي کړي نه فإذا خرج جماعة ممتنعين فيغون جماعت روتلو خلق منكي خلق بني زور رس يو واحد يقدر على الامتناع يو كاستغا ددو خبر تکت لري فقصدوا قطع الطريق اغوير دوا کچ لاره چا بني بن کی ډاکا واچي فوخي دوني ولي شټول غله ډکوان چې کوم اوني ولي شو قبل ياخذ مالا چا مال خي نو راخسته کنه پولیس پیراتاو شي بل څوک د سي حفاظتي کسانو ويقتل انفسا یا څوک قتل کړي نو ويقتل نفسا حبسهم الامام امام بټول دا جیل ته واچي حتی يحدث توبه چې توبه وبسي خسړی تنه جوړ شي انسانانه لوي پری دی ور بنا پری دی وينخذ مال مسلم وزميا کبه چانه مال خستو والمخوذ اذا قسم على جماعه سبق الواحد من 10 دراهم فصاعدا اکم شی چې خست او هغه چې ټول بني تقسیم شو تقریبا لاس کسانو کنه اری وته لاس درهم برابر یا لاس درهم نه زیاتې پیسې رسیدي قیمت او مطلب قیمت ذل قطع الامام ايديهم وارجلهم من خلاف در ډاکوان ولا سزا بدل ده کنه غلو پشان دي نه امام بده دو ولا لسونه خپې کټ کیو طرف نه لاس بل طرف نه خپا الټا جانب دا خو چې سلف مال رخصتي
و ان قتلوا نفسا کچوګي مړه کړي هم وي ډاکې کې ولم يخذوا مالا کبه داسې کړي و چې یوخې مال صورت توخله چې مال په زور خستیا کې لسونه خپې کټ کېږي و ان قتلوا نفسا کچوګي مړه کړي ولم يخذوا مالا مال نه راوخستو قتلوا الامام حدا امام بدو دا کسان بیا حدن قتل کی بس فین عفل اولیاء عنهم کا اولیاء مفکی چې خیر د پروا نه لري لم یلتفت الافهم د حق الشرع د یغوا فی تبنشی قتل بل صورت ته ګورې خدای چې مال را واخلي کنه کې لسونه خپې کټ کی بل څو قتل کې ټول به قتل کی درې ماده چې مال را واخستو خلکونه کاسانی قتل کړلو اوس کې دې لپاره درې څلور سزاګانې دي وین قتلوا واخذوا مالا که کسان هم قتل کړو مال هم را واخستو فل امام بالخيار اوس امام ته اختیار د انشاء قطع ايديهم وارجلهم من خلاف خپل سنت نه کټ کی اول وقتلهم به قتل کی یده سي چالو کی قتل کی او صلبهم یشو کی پنسي کی او شي کی وی وهي او کیړي کی چوکي و انشاء قتلهم کني قتل کی وسرب و انشاء صلبهم کني بلسي کی لټکاوي کی و اسلب حين په ژوندونه بیره کیړای کی او یوب عجبتنه برمح نيزي سره به خېټي ته وهي الا يموت چې مړی کی چې ټول ته سبق تنه ملاو شي ولا يسلب اکثر من 3 ايام بدرور ز پرې بدا کیړای کی خلق تنه عبرت والی کنه ضروري زونه زیات ویلي بنه کې بیا خاص خلکو ته تعزیت نه جوړیږي بوی و غیره خيږي فین کان فیم سبین مجنون ذو رحم محرم من المقطوع عليه ک بیا په دغه ډاکوانو کې یو الکو مشوم د عمر نه بالغ نه وو یا لیوانه قسم ځن سره شریک کړو یا د کوم کسانو باندې چې لیار نیول و دي کې دی خپل کاسو معنا دي ته چې کله ډکوان وروته پکې وروري و ډکوانو کې پلار یو یا پکې د سیسوګو چا سره دی نکاح نه کیږي که خزه فرض کی مثلا سقط الحد عن الباقین اوس د خپل کس پکې نشي وهله چې نشي وهل د نور نه هم ششو حد ساقط شولو د جنایت واحده ده نور که سزا مزه شي تزیره ځان ته خبره ده وسوار القتل للاولیاء قتلوا باولیاء تشمر له اوس پر لشین شاء قتلوا کو غړي قتل ان شاء عفو مافتي وین باشر القتل واحد منهم کبه د سی چلو شي ډاکوان ډیر دی ډاکی ټیم کې ډاکای واچول ځنه کسانو پیسې مشي شي ور کول نو یو پکې را پاسیدو سوګي قتل کړلو نو اجري القتل على جماعتهم ټول به قتل کول شي ځکه چې دی کس ته کومه زړه ورتیا ملو شي وکنه د نورو ډاکوانو په واجب نه وکنه دی به گزار نشه کولای یوازې او جرم کې وسره ټول شریک دي خو نو ټول خو ډزونه مزنه نه کوي او نه چې کې قتل کول کې یو کس پکې ډیر وي یا دوا کسان سوري نه د ټولي قتل کې یو کس پکې قتل وکي ټول به قتل کیږي